رنگ نه، جبه نه، زمکه نه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله پاک ته خوښ د الله په نزد عزتمن هغه څوک اتقاکم، څوک چې زیات تقوا والا. اولا الله د الله پیغمبرانو ته ښودلی چې ویلي دي پیغمبر علیه السلام په خپل حیات طیبه کې پریکټیکل موږ ته ښودلی دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل تره دی ابو طالب او وفات شو. حضرت علی سے راغی کلمه دعوت کړه ول ورکو نه غو نه مون د ابو جهل او د ابو شیبه خبره ومنلې پیغمبر نه منله. حالانکه ابو طالب ډېر لوی خدمت کړو د پیغمبر علیه السلام، ډېر سوچم سوچي شو هر ځای کې وسره کلک ولاړ. په شیبه ابي طالب سوشل بایکاټ چې عربو کو مسره ولاړ، خوشګم د کامیابی زیو التخطاش. ندی واپس لاړ پیغمبر علیه السلام، ځکه خدای پاک منی، خدای پاک ورته وی چې ته هدایت ستا کار نه دی. بیا لاړ. چې کله وفات شو نو حضرت علي صاحب راغی. حضرت علي صاحب زوی او ورته پیغمبر ته وی ان عمک الشیخ الضال قد مات. حضرت ستا بوډا گمراه ترا وفات شو. دا دی زوی د پلار مبارک داسې الفاظ ولې د علي مریض باندې نسل رشتہ ہے سب لوگ. علي مریض ټول نو مقدم سب سے پہلے ایمان اسلام پیغمبر سره محبت. ځکه پیغمبر اسلام فرمایلیو چې لا یؤمن احدکم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. کاش دا بجون کې راشي. پیغمبر علیہ السلام وی کند ولو کنه وای کی خخ کی قدر غیر پاس. بل طرف ته سلمان فارسی د ایران نه راغله او پیغمبر علیہ السلام ورغای سلمان منا اهل البيت. سلمان زمون نه دی، اهل بیت نه دی. ولی معیار تقوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نو مونږ ټول الله پاک د دنیا ته د عبادت لپاره پیدا کړی. د عبادت مونږ مسلمانان یو الحمدلله. زمونږ هر عمل چې د الله د رضا لپاره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیماتو مطابق وي بس هغه عبادت. هر عمل مستثر عبادت ته وي. دا عبادت یو جز دی په اسلام کې چې عبادت دي، اخلاقیات دي، معاشرت دي، معاملات دي. عام طور ټول ته عبادت ویل کېږي. صرف منځ عبادت نه، صرف قرآن عبادت نه لوستل، صرف ذکر کول عبادت نه دی. که یو سړی په دکان کې